أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نادي درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 24 آیات نمبر 213 یو آیات چنے نواغ ویلے کی گی. اس دے آیات کے اللہ جل جلالہ فرمائی کان الناس امت واحدہ ټول خلق چې دی نو هغه دا یو دین باندې ول اول ټول خلق چې دی نو هغه په یو دین باندې ولو فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین بیا وروسته الله رب العزت راولېږل چې دی نو هغه الله پاک راولېږل پیغمبران زیری ورکوونکي او یرونکي وانزل معهم الكتاب او نازل کړو د دوی سره چې دی نو کتاب بالحق پر حق سره. نو د حضرت آدم علیه السلام چې کله الله جل جلاله پیدا کو دنیا ته راولېږلو نو د آدم علیه السلام عمر زمانه چې دی نو 1000 کاله دغه 1000 کاله کې چې دی نو هغه ټول خلک په یو دین باندې ول کم چې د بابا آدم علیه السلام الله پاک کم شریعت او کم دین ورکړو هم په حق باندې ول البته جرایم چې دی نو هغه پکې ول خو دین او مذهب هغه صرف د یو چې دی نو هغه مذهب او دین ولو دین اسلامو دین ما سوا چې دی نو هغه نور نه ول جرایم په کې چې دی نو هغه ګناهونه دا بکېدل لکه مثال کې طور باندې د حضرت آدم علیه السلام خپل زوی قابل چې دی نو هغه ولګېد او حابل چې دی نو هغه شهید کړلو خو دینی اختلافات نور مذاهبو لکه یهودیت او نصرانیت او بت مت او دا سوره چې هم چې نو هغه د قدی د کفر چې څومره هم نوري عقیدې دي دا یو هم نه بیا وی د آدم علیه السلام نو واخله او تر نوح علیه السلام دې زمانه کې هم تقریبا چې نو 1000 کال دا تیر شوی دي د نوح علیه السلام د زمانه پورې چې نو هغه د شانتي ټول خلق په یو دین باندې دنیا د آبادی چې نو هغه ترقی دنیا کې ترویج دنیا کې مخکې کېدل د دنیا چې نو د آبادی دغه او دین چې نو هغه دین یو اسلامو صرف او صرف چې نو هغه د الله بندگی او هغه نه ما سوا نور سنولو بیا دغه نه ورستو دغه چې نو نوح علیه السلام د نزول د وخت دغه چې نو د مبوس کېدل په وخت کې دغه وخت کې چې نو بیا خلک شیطان رو چې نو هغه گمراه کړل دا غوي به چې کم مشران وفات شول لکه څنګه چې قرآن پاک کې راځي یا وقع نصر او دغه نو دا چې دوی کله مشران به وفات شول نو شیطان به ورته ګور د دوی مجسمې چې نو هغه تاسو جوړ کړئ لکه اوس که خیال مو کړی زر چې نو هغه موږ په یو بل مفت ګناه کې مبتلا شوي زر وای د دې سړی چې نو هغه ویډیو وکړه که ختم یې جو په ختم کې ویډیوګانې چې نو هغه شوري قرآن به چې نو هغه ویلې کېږي جماعت چې نو هغه به بعض وخت کې نو هغه سړی نه چاته انکار کولی شي نه چې نو هغه اقرار کولی شي په ځو کې اټالی بنده چې خدای وسو وکړو نو دوی چې نو هلته داخله نو شیطان خو حرامي دی هغه خو ازلي دشمن دی څنګه چې پرون چې نو هغه درس کې تیر شو الله رب العزت وی ابل ورځین درس کې چې دا شیطان ستاسو د پاره چې نو واضح ښکاره دشمن دی نو هغه خو خپل دشمنی زنګ سره په هر صورت کې نو هغه پالي او کوي را سره نو دغه شانتي دی ته چې نو هلته شیطان دا وی تاسو د دې مجسمه د دې صورتونه جوړ کړي دی چې تاسو ګورئ نو تاسو په عبادت کې شوق پیدا کیږي تاسو بیا په عبادت کې قوي کېږئ کره کېږئ به خلق چې نو هغه دا کړل دغه خلق چې تیر شول چې نور راتلل نو شیطان ورته تاسو پلار نکاح خو به د دې عبادت کولو چې دې عبادت نه کولن دو بیا تاسو په بت خانو کې تاسو په عبادت خانو کې دوی څه ګوري نو په دغه طریقې سره د خلکو کې چې نو هغه تفریق پیدا شو
ډلې چې دی نو هغه جوړې شوې تقسیم شول مذاهبو کې فبعث الله النبیین نو الله جل جلاله بیا چې دی نو انبیا علیهم السلام راولېږل او تاسو ویلو مخکې چې ټولو نه وړاندې رسول هغه حضرت نوح علیه السلام دی او دا مونږ چې نو هغه پیر مخکې درس کې دغه وضاحت کړو مونږ وایي چې ګوره الله رب العزت چې نوح علیه السلام ته وایي چې دا اولنی رسول دی او یا مونږ ته وحی کو کما اوحینا الی نوح نو مونږ چې تا ته داسې وحی کو لکه څنګه چې مونږ نوح علیه السلام ته کړو نو مونږ وایي چې د نوح علیه السلام او د حضرت آدم علیه السلام په منځ کې خو ډېر شي پیغمبران تیر شي ول نو مونږ وایي هغه انبیا علیهم السلام ول رسول پکې نه تیر شي ځکه رسول هغه پیغمبر ته لیکيږي چې هغه د بت پرستۍ د هغې خلاف او دغه شانتي هغه صاحب الشریعت وي الله ولا مستقل یو دین ورکړی یو شریعت ورکړی او دغه شانتي کتاب ول ورکړی نو دې ته رسول نو وړاندې پیغمبر وړاندې رسول هغه حضرت نوح علیه السلام رالو اوس آیا چې دی نو کان الناس امه واحده دا خلک چې دی نو هغه ټول یو ګروپ یو ډله چې دی نو هغه ولو دا وی په کم وخت کې ولو او په څه باندې ول دوه خبرې دي دا خلک چې دی نو هغه یو ډله کم وخت کې ول او دویمه دا ټول خلک متفق چې دی نو هغه په څه ولو نو دا چې نو د قرآن آیاتونه واضح چې دی نو هغه معلومیږي چې دا ټول خلک چې نو هغه په ملت واحده چې دی نو هغه ول چې هغه دین اسلام په کفر باندې نه ول ځکه الله رب العزت خپل وړاندې پیغمبر چې نو هغه په توحید سره را لېږلو نو دا ټول خلک دغه مسله خو حل شوه چې ټول خلک کان الناس امه واحده ټول په ټوله خلک چې دی نو هغه په دین اسلام ول دین اسلام نه بل څه نه ول اوس د زمانه کومه وه دا کومه زمانه وه نو ما تاسو ته ووایي چې د راجع قول چې دی نو هغه دا دی چې دا کوم مونږ چې وویلو د آدم علیه السلام نه والا او د نوح علیه السلام د پورې دا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول او دغه تفسیر دی دویم تفسیر چې نو په صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې کوم مفسرین حضرت یادېږي په هغې کې ابی ابن کعب او ابن زید رضی الله تعالی عنه دی نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه او ابن زید رضی الله تعالی عنه دا حضرات وایي چې د دینه مراد چې نو عالم ارواح هغه زمانه ده چې عالم ارواح کې کله الله جل جلاله چې نو آدم علیه السلام د خیب د ولینه او ګس ولینه د هغې باندې دست قدرت ما یلیق بشانه چې نو هغې راخ کولو او تر د قیامت د سبا پورې به چې څومره خلک پیدا کېدل دا ټول په وجود کې رالل نو الله رب العزت ورته وویل الستو بربکم قالوا بلا نو وای دی نو چې نو کان الناس امه واحده دا د هغوی تفسیر دی هغوی چې د دې نه مراد دغه دی دریم تفسیر چې دی نو هغه بعضې وزارت پکې لیکلی دی وایي دا د هغې وخت چې نو زمانې متعلق مونږ دا دوه قوله وایي دریم قول د زمانې متعلق وایي د هغه دی وایي کله چې حضرت نوح علیه السلام د هغه خپل قوم له دعوت ورکړلو 900 کاله چې نو الله رب العزت طرف ته را وبلل خلکو ونه منله نو بیا حضرت نوح علیه السلام د هغوی ته بد دعا وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله یو کور پکې هم چې نو آباد پاتې نه کې نو دی باندې چې کله طوفان نوح رالو نو ټوله دنیا هغې احاطه کې اخیستې وه نو ټول خلک چې نو هغه په طوفان نوح کې چې نو هغه لاهو شولو سیوا چې نو هغه د نوح علیه السلام د اولاد نه یا چې نو هغه اخرنی قول دی واخیستلی شي چې د هغې 2 کسانو نه نو دغه وخت کې ټول خلک چې نو هغه په ملت واحده ول ځکه چې نوح علیه السلام د الله پیغمبر او د هغه سره چې کوم مخلصین مؤمنان ول صرف دغه ول د دې نه ما سوا چې نو هغه نه ول نو دریم قول پکې دا دی چې کان الناس امه واحده دینه مراد چې نو هغه دغه زمانه ده بیا دا خلک چې نو په ډلو کې تقسیم شول الله پاک چې نو انبیا علیهم السلام راولېږل مبشرین و منذرین زیر ورکوونکي او یروونکي یعنې کم کسانو به چې د الله جل جلاله پیغمبر خبره منله د الله وحدانیت به منلو الله پیغمبر چې نو خبره به منله الله به د هغوی له په دنیا کې چې نو هم زیر ورکو دنیا به هم خوه او آخرت چې نو د هغې متعلق به ولهم زیر ورکو قبر به دې هم ښایي محشر به دې هم ښایي ان تر دې چې نو جنت ته به داخل شي سراپه چې نو هغه به هم رباري و منذرین او يرونکي اوس يرونکي چې نو هغه کم کسانو به چې ایمان را نوړو الله د پیغمبر خبره به ټکراو کړله نو الله جل جلاله به پیغمبران د هغوی ته به وعید اورولو الله رب العزت خو اخیر عذاب خود دی خو ګوره د دې په وجه بعضې وخت کې د ګناه سزا الله پاک په دنیا کې هم ورکوي
نو اسنه چې دنیا مو هم خراب شي، ځنکدن مو هم خراب شي، قبر مو هم خراب شي، محشر مو هم خراب شي، او بیا آخرت کې چې نو همیشه د پاره چې نو هغه د جهنم دایمي سزا مستحق شي. الیاذ بالله. نو ځکه الله بیا وایي بعث الله النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الكتاب، او الله رب العزت نازل کړو د هغوی سره کتاب، یعنی د هغوی له هر پیغمبر نو یو مخکې مونږ ویلو 110 صحیفې او دغه شانتې څلور لوی کتابونه چې دی نو هغه الله پاک نازل کړي مختلف وخت کې مختلفو انبیا علیهم الصلوة والسلام له الله جل جلاله د هغه قانون د هغوی له یو دستور ورکړو چې د دې قانون او دستور مطابق به خپل ژوند تېروي. څه دپاره؟ لیحکم بین الناس فیما اختلف فیه، د پاره د دې چې د هغه فیصلې چې نه وکړی شي د خلکو په منځ کې د دغه کتابونو په ذریعه آسماني علومو په ذریعه الله دې کوم احکامات را لېږلي دا په خلکو کې رایج او نافذ چې دی نو هغه شي. دی چې دی نو هغه تمام مسلې دا به د الله د قانون د الله د شریعت چې دی نو هغه موافق کېږي. الله وایي مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. الله وایي دې کې اختلاف چې دی نو هغه نه وکړی، جګړه چې دی نو هغه نه وکړی، مګر هغې کسانو چاته چې ورکړی شوی ولو کتابو، یعنی چاته چې پوهه ورکړی شوې وه نو د هغوی د دغې پوهې چې دی نو هغې باوجود د دغې پوهې باندې د هغوی دا چل وکړلو سره د دې چې دوی ته واضح دلایل واضح آیاتونه واضح چې دی نو احکامات راغلي ول او بیا هم چې دی نو هغه د حد درمي کوله. نو دا یې ولې کوله؟ الله وایي بغیم بینهم، دا چې نو هغه د سرکشۍ په وجه د ضد په وجه ضد و حسد دا چې نو بدترین خصلت دی. الله زمونږ حفاظت وکړي. شیطان چې څومره هم هلاک شوی دی صرف او صرف د ضد د وجې نه د چې نو هغه د ضد راغستی و. ویل اسمانونو کې د ټولو نه وړمبنی فساد چې شوی نو هغه هم د حسد په وجه شوی دی، او په ځمکه کې د ټولو نه وړمبنی فساد چې شوی دی نو هغه هم د حسد په وجه شوی. نو ځکه بعضې وخت کې یو کس ته ووې مسله به هم کوي، خبره چې دی نو هغه به مکې ټول هر څه به درته معلوم شي، خو دی به صرف او صرف د څه د وجه د ضد په وجه. اوس که ما دا خبره ومنه، ما که دا کار وکړو، ما که دا طریقه اختیار کړله، نو که ما ته څوک وایي دا دوره زمانه یا لکه دا خو چې نو انسان خلق الانسان ضعیفه، که دا څوک وایي اوسه پورې رانه غلطي شوي نه وم پوه، اوس چې پوه شولم به زما توبه ده. دا د انسانیت او د مسلمانیت چې دی نو هغه خصلت دی، او چې کله انسانیت نه او مسلمانیت نه نو دی به بیا چې نو هغه د حیوانیت کار کوي، او حیوانیت کار چې دی نو هغه ضد دی. خلک چې نو هغه په دنیا شي مثالونه ورکوي نه، کم چې سړی په ضد دی هغه به څوک ورته وایي دا سنډه ته الله خو ویل دی، څوک چې نو هغه ورته وایي دا جاهل خر دی، څوک چې نو هغه وایي دا د اوښ چې نو هغه فتنه نه. ولې ورته وایي؟ د دغې ضد د هغې خصلت چې دا خصلت د انسانیت د سره دی نه. مسلمانیت خو غټه خبره ده، دا چې نو هغه د انسانیت هم نه دی. نو الله دې موږ د دغې نه محفوظ کړي. نو الله وایي دوی ولې دا چل کولو؟ پوه نه ول؟ وایي نه پوه ول دا خو دوی اختلاف مختلف فیه الا الذین اوتوه، اختلاف نو کړی مگر آی کسان چې ورکړی شو کتاب من بعد ما جاءتهم البینات، په هغې کې ورته واضح روښانه دلایل هم راغلي بیا یې ولې کو بغیم بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه. الله وایي پس الله پاک چې دی نو هدایت وکړو آی کسان ته چې ایمان راوړو، نو دا د الله احسان. پرونی درس کې موږ ویلو چې د الله چاله چې دی نو هغه د دین پوهه ورکړي، د دین سمجھ ورکړي، دین د پاره چې دی نو د ده څه ګړی څه ټایم چې دی نو هغه قبول شي. دا د دې انسان باندې د الله جل جلاله ډېر لوی چې دی نو هغه احسان دی. د الله چې دی نو خپل ذات باندې احسان چې دی نو هغه وګړي، د دغې لمحې چې دی نو شکر ادا کړي، او چې شکر یې ادا کړو الله پاک بوله مزید توفیق ورکړي. نو الله وایي الله پاک هغې کسان ته هدایت وکړو کم چې دا په هغې کې اختلاف کولو، کم کسان ته کم چې ایمان نه وړو باذنه په خپل حکم سره. والله یهدي من یشاء الی صراط مستقیم. الله جل جلاله چې دی نو هغه هدایت کوي چاته دی وغواړي د سمې لارې. نو هدایت دا داسې شیز دی چې دی ته هر انسان محتاج دی، کاغه لک نه کاغذ نه نو هغه سره جنۍ ده، که وړوکی دی که لوی دی که ځوان دی او که بوډا دی، هر سړی چې دی نو هغه هدایت ته محتاج دی. او کم شی چې څومره د احتیاج ډېرې خلک د هغه ډېر غواړي د هغې پسې ډېرې چغې وباسي. نو الله جل جلاله زموږ منځ ته وګورئ، که فرض دی که نفل دی که واجب دی که سنت دی که تراویح دی که ډک رکاتونه دي که تش رکاتونه دي، په دې ټولو کې زموږ باندې چې دی نو هغه صورت فاتحه ده
او په دغه سورة فاتحه په هر رکعت کې مونږ اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم ای الله مونږ ته هدایت وکړي د انسان د ټولو نه لوی ضرورت دی نو الله هدایت کوي چاته دی غواړي نو ګویا چې نو الله پاک د آیات نه دا مضمون چې هغه د خبره سره معلومیږي چې د الله نه ګوره هدایت غواړي د الله پاک نه هدایت چې دی نو هغه غواړي نور چې څه په مقدر کې هغه به کېږي هدایت دی غوښتو هدایت د توشلو دا د دنیا د ټولو نه لوی نعمت د ایمان نه وروسته چې دی نو هغه هدایت دی الله دې موږ ته دغه هدایت چې دی نو هغه نصیب کړي کان الناس والټول خلق امتا واحده په یو دین باندې یو امت په یو دین یو ډله فبعث الله پس راولېږل الله پاک النبیین پیغمبران مبشرین نذیر ورکوونکي و منذرین او یراونکي وانزل او نازل کړلو معهم د دې سره الکتاب کتاب بالحق په حق لیحکم بین الناس چې فیصله وکړي په خلکو په منځ کې فیما په خبره کې اختلافو فيه چې دا کوم کې دا غوي اختلاف کولو وما اختلف فيه او اختلاف نو کړي فيه په دې کې الا الذين مگر آی کسانو اوتوه چاته چې ورکړی شی وو کتاب من بعد ما ارست داغنه جاءتهم البینات چې راغلو هغوی ته روښانه دلایلو بغیم بینهم په خپل منځ کې د ضد په وجه فهد الله پس هدایت وکړ الله پاک الذین آمنوا آی کسان ته چې ایمان راوړو یعنی مؤمنان ته لما اختلفوا فيه د هغې خبرې د هغې څه چې اختلاف کړو پای کې من الحق د حق نه باذنه په خپل حکم والله الله پاک يهدي هدایت کوي من یشاء او چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم د سمیلار